کې لکه حدیث کې راځي کتابونه لیکي په میاشت د رمضان کې صرف د رمضان سره تعلق لري یو سړی د شپې اوده دی استيقظ من النوم د خوب نه بیدار چې کله د خوب نه بیدار شو فلما تقلب من جانب الى جانب په ډډه واوښته بس مسلمان خو دغه دی که په ډډه وړي سبحان الله څوک به وایي که نه هر څوک یې نه وایي ښه څوک چې د ورځې کوم کار کوي د شپې مغه کوي که د چا که د ماشومان یې که نه او مدرسې له ځي نو هغه چې د شپې اکثر راپاڅېږي بس کله یو صورت شروع کړي کله بل شروع کړي داسې ښه روغې وایي او که چا بله کومه جاښه کړې چې د شپې راپاڅېږي هغه جاښه کوي د خوب کې ولې ځکه د ورځې دغه جاښه کړې ده دی چې کله په ډډه باندې واوړي په روژه کې فلما تقلب من جانب الى جانب یو طرف ته واوړي بل طرف ته واوړي نو دی وایي سبحان الله یا الحمدلله د الله نوم یاد کړي ذکر وکړي نو چې کله ذکر وکړي راپای فارسده الله ملک الله له یو فرشته راولېږي په میاشت رمضان کې دی چې بیا کله دا بستره پرېږدي او راپاڅېږي کټ هم پرېږدي د قربانۍ وخت دی که نه نو دغه بستره دا ده چې پرېښوده نو دا بستره ته وایي اللهم اعطي له فرش الجنت د دنیا بستره دې پرېښودله خوب دې پرېښوده په نفس دې قدم کېښوده دغه بستره وله دعا کوي الله تعالی دا سړی چې دی د دې بسترې په عوض کې وله په جنت کې بهترینه بستره ورکړي خو قرباني غواړي بیا بعضې خلک داسې چې هغه د شپې جامې بدلوي ښه صفت دی انسان خو عاجزه دی لمونځ په پاکو جامو کې پکار دی بېرته جامې اغوندي نو هغه جامې څه وایي اللهم اعطي له الهلال فی الجنة یا الله تعالی د دې جامو په عوض کې بدلې کړي تکلیف یې وکړو د دې په عوض کې په جنت کې د جنت لباس ورکړي نو چې کله یو سړی په شپې راپاڅېږي او جامې بدلوي نو دې جامې بدلوي نو هغه جامې به ورته څه وایي دغه جامې اللهم اعطي له الهلال فی الجنة جامې بدل کړي تهجد ته راپاڅېده پاکې جامې اغوندي لمونځ کوي خدای د دې جامو نه له ښې جامې ورکړي څپلۍ به خو کوي خو څپلو کې یوه خبره شته دی شریعت دا وایي چې کله سړی د خوب راپاڅېږي که نه ورځ شپی څپلۍ به سمدست نه پښو کوي څپلۍ به څنډي د الله نبي څپلۍ پښو کوله او مرغه راغی څپلۍ پاڼه پورته کړه اسمان کې داسې نسکوره کړه مار ترې وغورځېده د الله د نبي په څپلۍ کې مارو د الله نبي مونځ کوو لړم راغی یې وشي ویل دا خو عجیبه لړم دی مړه دا څنګه لړم دی دې ته نه ګوري زه مانځه باندې ولاړ یم دې ته نه ګوري چې زه نبي یم ګوره نه دغه لړم دې ته نه ګوري چې ته دغه دا ټاکورې شیخ یې ځان له به شیخ یې د الله نبي له چې دا مار راولېږه فرشته راغله او مرغه دا زما ستا د تعریف لپاره چې د الله نبي له هم راغلی دی نو ته خو کله چې خوب راپاڅېږي که نه نو دا څپلۍ لږ نیغې کوې څنډه بیا یې پښو کړه نو چې کله سړی څه وکړي دا څپلۍ پښو کړي نو هغه په څپلۍ څه وایي اللهم ثبت قدمه ولا صراط خدای دا سړی د شپې راپاڅېد مانځه ته راپاڅېده په پورې صراط چې کله پورې ودي دا قدم یې مضبوط کړي دا پښې یې ونه کړي خونې پښې مضبوطې کړي بیا چې کله وله اوبه راوړي او اودس کوي لوښې وله راوړي لوټه په لوښو کې اوبه وي نو بیا ورته څه وایي دغه لوښې ورته وایي خدای پاکه اللهم اعطي له الاکواب فی الجنة د دې لوټې په عوض کې چې اودس پې کوي د جنت کوب د جنت جیګ وله ورکړي بیا چې اودس وکړي نو هغه اوبه څه وایي دا اوداسه اوبه وایي دا انسان الله ته دومره عزتمند دی ګوره ښه 2 رکعته مونځ کوي که نه مړه 2 رکعته او دومره را باندې راکته کړي 2 رکعته یا 3 رکعته مونځ کوي او دغه اوبو څومره صفت کېږي د جامو دي څنګه الله نه څومره خوشحاله دی چې کله دې اودس وکړو اوبه دې سیمه اخللې نو هغه څه وایي اللهم دا اوبه وایي یا الله تعالی د ده خطایا ګناه اللهم طهره من الذنوب والخطایا یا الله تعالی دا سړی د ګناهونو نه پاک کړي بیا چې کله په مانځه ودرېږي په کور کې به مونځ کوي که نه د الله نبي په زمانه کې یو صحابي و د الله نبي راشه زما بخاري لیکي زما په دې کور کې په یو ځای کې مونځ وکړه د برکت لپاره برکت اوس خلک نه مني نه دي مني نو زما د کور په ځای کې یو ځای کې ما لمونځ وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی ویل کوم ځای کې مونځ وکړم اشاره یې ورته وکړه په دې ځای کې لمونځ وکړه موږ به پسې ودرېږو نو د هغه صحابي به چې کله لمونځ کوو بیا یې په هغه ځای باندې کوو سنت مونځ او نفل مونځ
فرض به ماتې کوو نو د الله تعالی د نبي ولا راغی مونځ یې ولا په هغه ځای کې وکړو نو چې کله دا سړی په کور کې بیا مونځ کوي نو هغه کور څه وایي اللهم طهر لحده ووسع قبره خدای پاکه قبر یې کولاو کړي او د لحد د مارانو لړمان نه بچ کړي د دې نه پاک کړي